بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. او هغه د پاسه ان شاء الله د صلابندي وکيږي دا هغه پس ان شاء الله دوا کیږي د چې تنظیم شوی دی بیا ان شاء الله چې بس کوم مهمانه سم مهمانه راغلي دي د ټول کوشش ان شاء الله وکوي. محمد يونس ولد محمد اقبال تاسو کس راځي او منصف حاضر محمد يونس عادل ولد مصر گل وقاص ولد تاج مامسف سهيل ولد وكيل صاحب ياسر علي ولد تاج مامسف نعمان ولد بحر الدين باجا اويس ولد صاحب رشيد سے علي ولد صاحب رشيد سے کینه ټول کسان کینه ان شاء الله دعا وکړي د ټول مسلمانانو لپاره خاصه د فلسطین के मुसलमानों लपاره आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है फिर किसी को किसी का इम्तिहान लेना मकसूद है और कबील अव्वल सरजमीन अंबिया बांधे नम और वलीगी और दागे सर सर ټول مسلمانانو موږ تاسو کم از کم دغه په دعاګانې کیات کو زه دعوت کوم دعا لپاره مولانا ترکیب سے درود شریف وای دعا په اخلاص سره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب العالمين ختمات المباركة وقبل الباري عليك قبول ومنزول كريم. رب العالمين ذي إدارة الترقي والكريم. رب العالمين ذي إدارة البلدين وقبل أبادي والكريم. رب العالمين ذي أبادي وقبولية المنشر ذي أبادي كمنشر نور الذي مدرسين تسلوك دور قول التوفيق نصر لا غير أبادي التوفيق نصر رب العالمين زمون پلاس زمون زمون نمک کے دانے کا واقعی یا رب العالمین دی دنیا کے پاکستان کے تمام تو دینی اداری دی رب العالمین داری دینی اداروں مراکز و خانقاہوں مومد مددگار جوڑ سے رب العالمین غیر قوتنا اغیار دی تقوالت استر قبولی رب العالمین دا استر کی ندین وعلا رب العالمین دہانی مقابلت و فرمائے رب العالمين عليك الهداية نصيب في بداية القسمة في يا رب العالمين وانت المحفوظ يا رب العالمين رب العالمين المؤمن يا رب العالمين تقدر المؤمن بنعمه وجمال المؤمن مصيبتنا دي دارون وبعد نور بیماری دي یا رب العالمین موږ د مجلس کې د ختم مبارک په موقع نبی علیه السلام فرمایي د ختم قرآن دعوت مستجابه د ختم په وخت کې دعاګانې قبلېږي رب العالمین زموږ ګناهونه معاف یا رب العالمین زموږ ګناهونه معاف یا رب العالمین زموږ د ګناهونو د وجې نه تکلیف معاف رب العالمین دا کارونه وبا ختم د کوم ځای نه چې راغلي دي په هغه ځای باندې بوځه هغه ځای ته نه باسه يا رب العالمين زموږ د ګناهونو د وجې نه ټول مصیبتونه پریشانۍ له ختم یا رب العالمین زموږ رضا شي داسې رضا شي چې چېرته ناراضه مه شه یا رب العالمین داسې رضا شي چې چېرته ناراضه نه شي یا رب العالمین دنیا کې هم د عزت زندګي نصیب کړه آخرت کې هم د عزت زندګي نصیب دنیا کې مسلمانان په کوم ملک کې چې واده کېږي رب العالمین ته مددګار جوړ شي
رب العالمین خصوصا په فلسطین کې د مسلمانانو خویندې میندې بوډاګان نارینه زنانه ډېر په درد کې دي. یا رب العالمین د ځمکې لاندې د پاسه دي، د اسمان د لاندې دي. رب العالمین د سر نه چت نشته، د سر نه چت لرې کړی شو. یا رب العالمین د سر نه هغه پټۍ لرې کړی شو. د رب د هغه ماشومانو د سر نه د پلار لاس لرې کړی شو. رب العالمین د هغې لپاره مددګار جوړ شو. یا رب العالمین د هغې مددګار جوړ شو. د هغې مقابله کوونکی ربه ته یې رب العالمین ته د هغې مقابله وکړه. رب العالمین تا نه مخکې اتن واله مقابله د دې طیر ابابیل په ذریعې سره فرمایلی وه. یا رب العالمین د خپل در نه د خپل طرف نه مدینې د طیر ابابیل راولېږه. یا رب العالمین د طیر ابابیل راولېږه. رب العالمین ته د مسلمانانو د وینو دوره مه کوي. رب العالمین دلته کې د هغې ماشومانو سرونه د پلار د شفقت نه مه ورکوه. یا رب العالمین د خپلو میندو عزتونه تار تار کېږي. رب العالمین د هغې د عزت خیال وساته. یا رب العالمین د دې مسلمانانو خیال وساته، د دې خلکو خیال وساته. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه موږ ته توصیه کوي. رب العالمین د هغې خیال وساته. رب العالمین د دې خلکو خیال وساته. یا رب العالمین د دنیا تمام مسلمانان ورسره په تکلیف کې دي، لیکن یا د اسبابو کمی دی یا زموږ ایمان کمی دی. رب العالمین زموږ ایمان ته مو وګوره، زموږ غیرت باندې نظر مو کوه. زموږ رب العالمین خپل لویۍ ته وګوره، د خپل شان مطابق د هغې نظر کوه. یا رب العالمین زموږ نه رضا شه، داسې رضا شه بهتر نه ناراضه مه شه. یا رب العالمین دنیا کې موږ ته د عزت زندګي د عزت مرګ نصیب کړه. داسې مرګ نه موږ محفوظ کړي چې هغه مرګ کې زموږ سره رشته دار نه ودرېږي. رب العالمین داسې مرګ نه موږ وساته چې قبر ته کوزوونکی دي. داسې مرګ نه موږ محفوظ کړي رب العالمین چې په موږ باندې بیا جنازه کوونکی څوک نه وي. یا رب العالمین د عزت د ایمان سره مرګ نصیب کړه. قبر کې هم د نام مکرم مسلروس مشناس وکړی. آخرت کې رب العالمین د عرش معظم رسول الله د ذریعه نصیب کړه. رب العالمین د خپل رحم و کرم مذهب دنیا او آخرت کې وګرځوه. د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د طریقو محبت دنیا کې نصیب کړه. آخرت کې د نبی علیه السلام د ذات عالیه معیت نصیب کړه. رب العالمین هلته حشر موږ د نیکو خلقو سره نصیب کړه، د علماو او اتقیاو سره نصیب کړه. رب العالمین د فاسقینو فاجرینو سره هلته زموږ د حشر نه محفوظ کړه. رب العالمین د منافقینو د حشر نه محفوظ کړه. یا رب العالمین هلته موږ پورې مخلوق مه خندوه، هلته موږ د کفار د خندا نه وساته. یا رب العالمین هسې نه چې دا نیک خلک دا مسلمانان قیامت ته جهنم ته روان وي، هلته کفار به موږ پورې خندي. ای مسلمانان تا به د ایمان دعوه کوله، تا به د لا اله الا الله پیغام ورکو، تا به جنت کو. نن ته زموږ سره جهنم ته روان رب العالمین هغه جهنم زموږ هلته محفوظ کړه، د هغې بېعزتۍ نه محفوظ کړه. رب العالمین د جنت الفردوس درنه غواړو. ستا د نبي علیه السلام فرمان دی ورسره جنت الفردوس. یا رب العالمین موږ درنه غواړو د خپل فضل او کرم معامله زموږ سره وفرمایه. رب العالمین زموږ اعمال د دې قابل نه دي، لیکن خپل فضل او رحم کرم را سره شامل وفرمایه. یا رب العالمین یو ځل بیا د تمام مسلم کمیونټي چې په دنیا کې موجود د هغه دلدېږي د هغې ته معامل ثابت شه. یا رب العالمین زموږ نه رضا شه، داسې رضا شه بهتر نه ناراضه مه شه. رب العالمین دې ادارې ته ترقي نصیب کړه. د دې سره چې څوک محبت ساتي دا محبت قبول کړه. د ده ماشومان فارغ شو، یا رب العالمین دې د حفظ علم سره د تقوا اخلاص الهیت نصیب کړه. یا رب العالمین دا دې د والدینو د خاندانونو د آخرت د خلاصېدو لپاره د ذریعه وګرځوه. یا رب العالمین د تمام ملت د هدایت لپاره ذریعه وګرځوه. مزید در مزید دې ته ترقي نصیب کړه. یا رب العالمین پکې بطور د ذریعې استعمال کړه. رب العالمین بطور د ذریعې پکې موږ استعمال کړه. رب العالمین کوم دعاګانې پاک حبیب صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته موږ ته نصیب کړه. کوم شورابات نه ګناه او ګناه ورونه نصیب کړه. صلی الله تعالی علیه و سلم محمد و آله و صحبه اجمعین.